أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. سورہ مائدہ دا آیات نمبر 109. وإن عسر كمعلوم سول على أنهما فردي خبره چې دوی دواړه استحق مرتکب ګرځېدلي دي اسمن د ګناه آخران نور دوا يقومان دریږي به مقامهما د دوی پر ځای باندې من الذين د هغه کسانو څخه استحق عليهم چې هغوی لره میراث ثابت سوی استحق چې طلب د حق کړي دي علیهم پر دوی باندې اولیان یعنی ډیر نږدې کسان به وي فیقسمان بالله فالله تعالی بدواړه قسم اخلي او وای بچ له شهادتنا احق من شهادتهما زمر شاهدی حقدار د ډیر شده د دوی تر شاهدی و معتدینا او مش پدی کې ظلم ندی کړ إنا إذن لمن الظالمين يقينا مجبع إذن فدا وقت لمن الظالمين د ظالمان څخه. دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت هغه واقعه ده چې د ابودیل ابن ورقا ورثو ته میراث راورسېدي خو یو پیاله پدې کې ورکوه د سپینو زرو پیاله او سره زر هم باندې کاسیو انو کوم سلام مردا چې بیان کړي و چې دا صورت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته قسم ورکړ ځکه چې ورثو دعوه کړې و چې دوی دا پیاله اخستې ده انو قاعده دا چې څوک مدعی هغه شاهدان پیشي انو ورثو شاهدان پیش نکړل قسم و دی دا اوصیا وته چې دا وصیان دي دا وصیت چې ورته سوی دی دوه ته متوجي انو خدای دوالو قسم واخستی دعوه خلاص شو. چې زمانہ بعد چې کله په مکه مکرمه کې پیاله ښکارا سو نو بیا ورسو دوباره دعوه وکړه. اوس مسله برعکس د پدې صورت کې ورثه منکر دي د دې خبرې څخه چې دوی وویل چې دا موږ رانیولې ده نو ورثه انکار کوي د دې خبرې څخه چې دوی رانیولې ده او هغه دا دعوه کوي چې دا مجرانی وایي. نو په دې صورت کې دا غدوه کسان چې وصیت ورته سوی دي دا مدعیین دي او ورثه منکرین دي. نو قانون دا دی چې اوس به بیا دوی شاهدان پیشي او که شاهدان پیش نکي نو بیا به ورثه قسم اخلي. نو هغه خو شاهدان نه درلودل نو ورثه ته قسم متوجي ورثه کې به هغه کسان قسم اخلي چې هغه میت لره یعنی مورث لره چې دا میراث یې پرې ایښی دی هغه ته په دې میراث کې ډیر ورنږدې وي یعنی میراث به جنې وړلای شي داسې څوک وي. نو بیا د دې ورثو څخه دوه کسان چې ډیر قریب و ډیر نږدې و هغه دوه کسانو قسم واخست چې زموږ دا علم دی موږ په دې قسم اخو چې د دوی تر شاهدی زموږ شاهدی رښتینی ده دوی د درواغ شاهدی ادا کړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه فعالیه قیمت جنې واخستی او دی ورثو ته د میت ور تقسیم. نو الله عزوجل په دې مبارک آیات کې دا یادونه کوي وین عسر کچیر معلومه سول فیو طریقه د طریقو علی انهما په دې باندې چې هغه دواړه استحق مرتکب ګرځیدلی و اسمن د ګناه یعنی درواغ ویلی و. نو بیا قانون دادی چې فآخران یقومان مقامهما فآخران نو بیا نور دو کسان یقومان دریږي به مقامهما پر ځای د هغو دوه باندې من الذین د هغه کسانو څخه استحق چې دعوه د حق کړي ده علیهم په هغوی باندې اولیان دا دواړه به ډېر نږدې وي و دا میت لره فیقسمان بیا به دواړه قسم اخلي بالله دا الله عز وجل فذات باندې او داسې الفاظ بوایي چې لشهادتنا احق من شهادتهما
لشهادتنا یقینا زمر شاهدی احق و زیات رشتینی د من شهادتهما د دوی دواړو تر شاهدی وما اعتدینا او مستجاوز هم ندی کړي په دې شاهدی اور کولو کې وای څوک چې په شاهدی کې تجاوز کوي نو هغه د ظالمانو څخه دي نو ان اذل من الظالمین نو یقینا بمجیدن په دغه وخت کې لمن الظالمین د ظالمانو څخه یو نو ځکه دوی شاهدی ادا کړل هغه فیصله پیغمبر علیه السلام دا غوي په حق کې وکړ فإن عسر وایدا شرط دی او په آخرانی دای جزات او آخرانی یقومانی دا صفت موصوف بیا مبتدا ګرځي او دا ورسته عبارت چدي دا یقومان من الذين دا صفت اول الاولیان صفت ثانی ګرځي او دا موصوف صفت بیا جزا ګرځي د پاره د فإن عسره نو با کې آخرانی مبتدا سول نکره مبتدا سول او دا ورسته عبارت چرایي یقومان مقامهما من الذين استحق عليهم دا صفت اول اولیان صفت ثانی دا ټول جزا ګرځي دا هغه مخکنی شرط تفا یعنی کمالو مسول نو بیا وداس کیږي ويقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ان اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها ذالک دغه مذکور قانون ادنا ډیر نږدې دی اندې ته یاتو چراتګ دی وکړې دوی بشهادت په گواهی ورکول سره علی وجهها پر خپل طریقه باندې او یخافو یا بدی و بیری جان د دې څخه ترد ایمان شرط بکرسی قسمونه بعد ایمانهم ورستد دوی در قسمونه واتقوا الله دا الله عز وجل څخه وبېږئ واسمعوا او خبر واورئ والله على عز وجل لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نکي القوم الفاسقين داس قوم ته چې فاسق وي نو الله تعالی فرمایي کوم قانون چې مشتاس ته بیان کړي دا قانون تر قیامت پورې ستاسو د نجات او ستاسو د اصلاح او حکمت د پاره کفایت کړي ذالک ادنا دا قانون چې موږ بیان کی ډیر نږدې دي ان دیت یا تو چې دوی راتګ وکي به شهادت په گواهی علی وجهها پر خپل طریقه باندې یعنی موږ دا اصول کښې شو د پدې کې د دواړو طرفو ګټو د مثال په توګه قبل فرض دغه کسان چې دا وصیان دي چې دا وصیت پرته سوی دي کپر دې اسی یو اتهام لګېدلی وای او د دې شاهدی او د دې قسم ترتیب نه وای نو هغه به ګرد عمر متهم وای نو دا قسم د اتهام څخه د پورته کېدلو طریقه سو او کچيري به دوم صورت کې هغه حقدار وای نو بیا به دغه د ورثو شاهدی د دوی په مقابله کې قبل سوي نه وای او دغه رنګ دي شاهدی ورثو تم فائدہ وکړه ځکه چې ورثو په اول صورت کې دعوا وکړل گواهان یې و نه درلود نو قسم هغه ته متوجي هغه ته قسم نه متوجه کېدل نو هم مشکل نه حال دي او کله چې بیا په دوم صورت کې دوی منکر سول نو قسم دوی ته متوجي دا هغه مخکنی قسم رد کړل نو ګواکې دا قسم اخیستل او د شاهدانو درول دا قانون د انسانانو د پاره خیر دی ځکه چې دوی به بار په هغه طریقه شاهدی ورکی چې دا حق او یا به بیا رکی قسم بنا اخی ځکه چې بیریږي بچ کېدلای شي د دې قسم دې دوباره رد کړي خبره دې رسواس نو ذالک دا قانون ادنا ډیر نږدې دی اندې ته یا تو چې دوی راتګ وکي به شهادتي شاهدی سره علی وجهها پر خپل طریقه باندې پسې طریقه باندې شاهدی ورکی او یخافو یا وبیریږي ان د دې څخه ترد ایمان بعد ایمانهم چرد بکړل سی قسمونه بعد ایمانهم ورسته د دوی د قسم اخیستلو یعنی دوی د قسم اخیستی او قسم ایراد کړل واتقوا الله د الله تعالی څو بیرېږي په ټولو معاملاتو کې درواغ موایا خلاف مکوي واسمعوا او تاسو خبر او اوري او ويمني والله على عز وجل لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نکي داس قوم ته الفاسقين چې فاسق وي یعنی څوک چې د الله تعالی د احکام مخالفت کوي هغه فاسق دي
او فاسق انسان ته الله تعالی هدایت نکي، چاوي ته دي د دوی د ذریات مطابق درجات وشي، دا ورته نشي. د دې واقعې څخه زیات مسائل علما ورایسته دي او دا عمومي قاعده دا د یو بیان سول چې همیشه یو په دعوه کې مدعی او یو مدعا علیه. د مدعی او مدعا علیه آسان تعریف دادی چې کله دعوه پریښودل او دعوه پاتې سول بس دغه ته مدعی وای، او یا چې کله د یو کوم زائد شي غوښتنه کوي دې ته مدعی ویل کیږي. مثلا که څوک په چا دعوه وکي او د پریږدي که دعوه پاتې سول نو دا معنا ده چې دی مدعی، او که د په پریښودلو نه پاتې کېدل نو د دې معنا دا ده چې دی مدعی نه دی بلکې مدعی کوم بل څوک. نو چې کله دوی اسلامی قاضی ته ځي او یا حکم خپل تر مابین ټاکي، شرعي مسله دا ده چې د دعوی د خبرو د اوریدلو څخه وروسته به پر دعوه باندې مدعی شاهدان پیش. پیغمبر علیه السلام فرمایي البینة علی المدعی، شاهدان پر مدعی باندې، والیمین علی المدعا علیه، او قسم په مدعا علیه. نو شاهدان بدای پیشي کې شاهدان پیش نکړل نو په دې صورت کې بیا و دې منکر لره چې دا مدعا علیه دی هغه ته قسم راځي کیږي. هغه به یا قسم اخلي یا به نه اخلي. کې قسم واخستي نو دعوا یې وګټل، او که قسم وانخستي انکار یې وکي په دعوا یې بایلل د مدعی حق کیږي. په دې کې خو ډېر نور فروعي مسائل هم راځي. یو مسله دارا دومره خبره دا راغله چې میت چاته وصیت وکي نو دا وصیت هغه سړی بلل کیږي چې د میت ورته وصیت کړی دی د خپل مال په کومه حصہ کې. نو دا وصیت یو کس هم کېدلای شي، دوا هم کېدلای شي، عادل کس هم کېدای شي، غیر عادل هم کېدای شي. البته عادي کېدل افضل دی. دریم مسله دا چې راوتل چې په قسم کې تغلیظ بالمکان او تغلیظ بالزمان دا هم جائز دی. ورای ته د قاضي مفوض، یعنی که قاضي وغواړي چې یو چاته قسم ورکي او په قسم کې په ځای یا په زمانہ شدت راولي، د مثال په توګه په مسجد کې قسم فواخ، یا د مثال په توګه پر منبر باندې فواخ، یا په محراب کې قسم فواخ، انو دا چون کې مبارک مقامات دي نو دا په قسم کې تغلیظ دی بالمکان او یا بالزمان تغلیظ راولي. مثلا د مازګر د مانځه ورسته چې دا وخت عموما د ملائکو د تبدیل وخت دی او افضل وخت دی، نو دا وخت کې قسم فواخ، یا د تهجد په وخت کې قسم فواخ، یعنی وخت ورته متعین کی. قاضی دام کولای شي، لازمی نه ده، دا د قاضی رائے ته مفوضه ده، کاغه مناسبه بلل هغه ور کولای شي. او بل دا چې قسم فعلم باندې ور کول کیږي شاهد لره فزین صورتو کې. قسم بالعلم دادی چې مثلا زما دعوه ده او دوه شاهدان می راوست، قاضی به دوی ته دا قسم ورکوي چې تاسو دې د الله تعالی په ذات قسم وي چې تاسو په دغه علم لري چې دا خبره دا غسیده لکه دا دی چوي. نو شاهدی بدوی په علم ورکی چې او زموږ دا علم دی، موږ ته دا علم حاصل. او کله لیدلو مسله و بیا به دا وایي چې ما ولیدل، الته به قاضي خپل اصول ورته ټاکي، په هغه ترتیب باندې به قسم ورکوي. خو قسم اخیستل پر حق باندې چې د سړی حق وي په شریعت کې ګناه نه. البته افضل دا ده چې وای سړی وانه ځکه د مال د پاره دی د الله تعالی د کلام اهمیت لمنځ نه وړي. مال دون شی نه دی، الله تعالی دا هغه په عوض کې نور هم ورکړي. چنانچه دا چې پیښ شوی هم یو صحابي په باره کې راځي، یو شری دعوه ور باندې وکړي چې دا کور زما دی او کور د دنو. نو هغه شاهدان پیش نکړه، د قسم متوجي د قسم ناخ. نو بیا ویل اے الله کدا کور زما وی او دا په معنا حق دعوه کوي، نو په داغه کور کې امړه، نو داغه کور خو هغه شری ته ورسپار. څو ورځې بعد په داغه کور کې په څا کې ولوي د وړس. یو بل صحابي مبارکي
یو چا عمر رضی الله عنه ته شکایت وکړي چې دا صحابي زموږ کار سم نه کوي، هغه والی و دی والا، نو هغه صحابي چې راغلی عمر رضی الله عنه معزول کړي، نو هغه سړي ته اشاره وکړه ول الله عز وجل دې اوږد عمر درکړي او په لویه فتنه کې دې الله واقع کړي. علما وایي چې په بصره کې د 100 کالو او دا ورځ یې تک سپینې وې پر سترګو یې راشوسې وې او پنجونو پسې په کوڅو کې ځغستل، یعنی په دا وخت کې لا په فتنه کې واقع. صحابه خدای الله تعالی دوستان او مستجاب دعوات خلق چې چا مازې څور تکړی وای د الله تعالی ډیر مقبول بندگان، الله تعالی انتقام اخلي. نو بیا به سړی داسې کی چې د الله تعالی طرف ته به حواله کی او الله تعالی داغه څخه بیا انتقام. نو والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل أغورز يجمع الله الرسل جل تعالى رسولان راجم کړي ويقولون فرمای بماذا أجبتم تاسو ته جواب درکړل سو قالوا دوی به وای لا علم لنا مجلر علم نست انك انت علام الغيوب یقینا انت علام الغيوب فغیب باندې شپور علم لرونکی. د دې آیاتونو د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادی چې مخکې آیاتو کې الله تعالی دنیوي مسائل بیان کړ او د دنیوي مسائلو په ضمن کې بار بار د آخرت طرف ته ترغیب ورک او د آخرت د عذابونو څخه ترهیب او بیر ورک. نو په دې سوراتونو کې د آخرت یادونه قصدن او لازمن کی، ځکه چې ټولي معاملات او ټول کارونه انسان هغه وخت درستولای شي چې د آخرت بیر ورسره کله کوم چا سره د خدای عزوجل بیر نه او د حساب په میدان کې درېدل نو بیا هغه انسان شرعي حدود نشي مراعات. ځکه الله تعالی فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. څوک چې د دې څخه وبېره دي چې ما د خپل رب په حضور کې درېدل دي او زه یو ورځ د خپل رب حضور ته پیښېږم او په هغه شکل به پیښېږم په کوم شکل چې مې دنیا ته تشریف راوړي، لڅ لغړ او لڅ پښې او لڅ سر او ناسنته، په دا حال کې به د خپل رب په حضور کې ولاړ او زما رب زما څخه زما د ټول عمر په ارتباط پوښتنه کوي، زما د علم زما د نفقې د دې په ارتباط به زما څخه الله عزوجل پوښتنه کوي. ښکاره خبره ده چې د یو انسان په زړه کې د آخرت وهم وي، د خدای په حضور کې درېدل وي، نو هغه په هیڅ صورت کې د الله تعالی نافرمانی نه کوي او د الله عزوجل د عذاب بیریږي. نو دلته هم الله عزوجل د قیامت د ورځې هیبتناک ورځ بیانې او فرمایي چې د انبیاء علیهم السلام به ټول موږ راجمع کړو او هغوی ته ووایو چې تاسو ته امتونو څه جواب درکړي. یوم یجمع الله الرسل، یعنی هغه ورځ به څومره هولناکه او تکلیفي ورځ وي. یجمع الله الرسل چې راجمع کړي الله عزوجل الرسل رسولان سره د امتیانو فیقولو، نو بیا وایي د رسولانو ته د دې امتیانو په ارتباط چې د امتیانو څومره ګناهونه کړي وي، د پیغمبرانو ته به د دوی په ارتباط وایي ماذا اجبتم تاسو ته څه جواب درکړه سو، د امتیانو د طرفه تاسو ته څه جواب درکړه سو. یعنی تاسو چې کله د خپل امتونو ته د الله سبحانه و تعالی دین ورساو هغوی تاسو ته د دې په مقابله کې څه عکس العمل ښکاره کړي. قالو دوی به ووایي لا علم لنا موږ لره علم نسته، انک انت علام الغیوب یقینا انت علام الغیوب په غیب باندې پوره علم لرونکی، موږ ته په دې باندې علم نسته. یعنی مطلب دا دی چې په دنیا کې خو موږ د خپل امتیان لیدله چې ظاهري به نیک اعمال کول، لیکن په ظاهره د خلکو نیک اعمال لیدل فقط د ګمان اندازه فائدہ سړي ته حاصلي چې دا مؤمن، لیکن د زړه کیفیت خو موږ ته نه دي معلوم. د زړه په کیفیت باندې چې هغوی یقیني مؤمنان وکنه
او یقیني د خدای عزوجل د احکام پابندي کول کې نه کول هغه یوازې تا ته معلوم. نو موږ د دوی په کیفیت باندې د زړونو علم نه لرو، خبر نه یو ور باندې. او بل دې ته اشاره ده چې موږ په غیب علم نه لرو، غیب یوازې ستا خاصه ده او ته په غیب باندې پوره علم لري. انک انت علام الغیوب. نو بیا یو سوال دا کېدلی شي چې ځینې انبیا علیهم السلام ته خو ځینې امتیان معلوم وه چې دې کسانو دا د بد کارونه کړي، او دا ورته معلومه وه چې دې ځینو کسانو نیک اعمال کړي، نو هغه یې ولې بیان نه کړ؟ وایي دا په دې امت باندې د انبیا علیهم السلام شفقت چې د هغوی دا ګناهونه یې نه کړه بیان، او الله سبحانه وتعالی ته یې حواله کړ. نو غرض دا دی چې د قیامت ورځ دومره خطرناک او هولناک ورځ ده چې انبیا علیهم السلام چې د انسانیت سرداران دي هغوی به هم د دې هولناک حالت په وجه باندې موضوع الله تعالی ته حواله کړي. نو دا چې دا ورځ راتلونکې ده او د اعمال او احوال تفتیش کیږي، ځکه نو انسان ته لازمي ده چې د الله سبحانه وتعالی د مخالفت او معصیت څخه ځان وساتي. امام ترمذی رحمه الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سے حدیث را نقل کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تزال قدما ابن آدم، دوامدار به بنو آدم ولاړ وي، یعنی دا پښې به حرکت نه کوي یوم القیامت د قیامت په ورځ حتی یسأل عن خمس، تر څو چې د 5 شیانو په ارتباط پوښتنه ځنې سوې نه تر هغه وخت پورې به بني آدم قدم هم وانخلي، حرکت به هم ونکړي. نو هغه دا دی عن عمره، الله عز وجل به د عمر په ارتباط پوښتنه ځنې وکړي. فيما افناه، عمر دې په څه کې فنا کړي؟ که موږ وګورو موږ خپل عمر ضایع کوو او الله عز وجل پوښتنه راڅخه کوي. او بل سوال به وکړي دوم وعن شبابه، د ځوانۍ په ارتباط به پوښتنه ځنې وکړي چې فيما ابلاه، دا ځواني دې په څه شي کې زړه کړه، کوم شي کې چې د الله تعالی دغه نعمت ختم کړي. وعن ماله، د مال په ارتباط به پوښتنه ځنې وکړي من اين اکتسبه، د کوم طرف دې وګټي، و اين انفقته، او چیرې دې مصرف کړي، څنګه دې وګټي او څنګه دې مصرف کړي، په دې ارتباط پوښتنه ځنې. وماذا عمل بما علم، او څومره اندازه عمل دی وکړي په هغه څه زده کړي. نو دا څلور سوال الله سبحانه وتعالی د دې خپل بنده څخه کوي، او د سوالو امتحان حال د حشر میدان دی، او ممتحن د کائنات رب دی، او په هر څه باندې قادر، او شاهدان په دې امتحان کې انبیاء علیهم السلام. امتحان انتهایی سخت، والله عز وجل د امتحان سوالونه مخکې لا موږ ته وښودل. امتحان کې سوالونه شاګرد ته نه ښودل کېږي، لیکن الله تعالی په دې خپلو بندګانو د رحم دپاره په دنیا کې لا سوالونه ورښودلي چې دا 4 سوال دي، تیاری وسله ورته کوه. نو که سړی د سوالو د ورښودلو سره سره بیا په پارچه کې ناکام راشي، نو دا انتهایی لوی احمق دی، بیا دا هیڅ عذر نس پیښول. ځکه چې استاد وایي خو ما تا ته سوالونه وختي را در ښودلي وو، تا دغه ښودل سوي سوالونه لا حل نه کړای سوای، نو ستا استعداد انتهایی زیات کمزوري، ته د دې لایق نه یې چې ستا څخه پوښتنه درسره وشي. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته د آخرت د تیاری فکر را پیدا کړي. خبرې خو ډېرې کوو چې عمل را سره ملګري شي. صدق الله العظیم.